د بیټ 9 به یو ځلې بیا د پی ټی آی پارټۍ ته میلاویږي یو غټ خبر مخې ته راغلی. بل طرف د ملګرو جناب کنګ عمران خان صاحب چې پرون کومه خبره کړې ده نو دا ویلې کېږي چې یو ځلې بیا د پی ډي ایم چې کوم مشران دي نو هغوی خوب نه دی کړی. جناب کنګ شیر افضل مروت صاحب یو ځلې بیا ټوله پښتونخوا پرون راپاسولې وه. راځم ملګرو دغه یو څو چې کوم اهم ترین اپډیټ دی هغه در سره شریک کوم. خو اول ډېره زیاته بخښنه غواړم پرون ستاسو سره اپډیټ نو شریک شوي نو چېرته تللی ومه نو انشاءالله العزیز نن به کوشش کوم چې هغه اپډیټ هم نن ستاسو سره شریک کوم. خو تاسو به ویډیو له لازمي مینه ورکوئ. ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ، کمنټ کې موږ سره خپله رایې لازمي شریک کړئ. پرون جناب کنګ شیر افضل مروت صاحب ټول لکي مروت راویستی و. ایسیټ کې تاسو ته ښکاري د باجوړ چې علي ظفر صاحب کومه ریلیز دی ون هغه هم د داد مستحق ده. خو د لکي مروت او د باجوړ او څومره چې هم پرون پښتانه د جناب کنګ عمران خان صاحب د پاره راوتي وو نو هغوی ته دغه یو دوه درې شعرونه ډالۍ چې وایي خپل عزت نیلام کي هغه نور دي پښتانه او ځان په غیرت وجني ګورې اور دي پښتانه او راشه د پښتون تاریخ لږ وګوره کتاب کې دا درته چا ویلي چې سرتور دي پښتانه او وایي ای که د وطن خبره راغله نو بیا ګوره زار توره په لاس او په اس سور دي پښتانه. کنګ شیر افضل مروت صاحب د جناب عمران خان صاحب سره چې کوم ملاقات شوی اول خو در سره هغه حال احوال شریک کومه چې کله جناب کنګ شیر افضل مروت صاحب ته دغه هدایات جاری شو چې یاره ته د سند او د پنجاب نه واپسی اختیار که عمران خان صاحب دی غواړي. د جناب عمران خان صاحب سره چې کله د شیر افضل مروت صاحب ملاقات وشو او د جیل نه راووتل او میډیا ته بیرسټر ګوهر علي صاحب هم موجود و او کومه گفتگو یې وکړه کومې خبرې وکړه نو کنګ شیر افضل مروت صاحب دا خبره وکړه چې دغه کوم ما ته حکم جاری شوی چې عمران خان صاحب تا ته دا هدایات جاری کړي دي نو جناب عمران خان صاحب د هغې خبرې نه مکمل انکار وکړو چې د دې نه اړو زه خبر نیم. افسوس مقام دا دی دغه چې کوم د نستوڼي ماران دي نو پکار دی چې دا د دې پارټۍ نه وویستلی شي. جناب عمران خان صاحب ورته دا هدایات جاری کړه چې د کې پي کې کومې کنونشنې دي یا د کې پي کې پښتانه را پاسولو کې کم کردار دی هغه ادا کا او د هغې نه بعد یو ځلې بیا سند او پنجاب ته ځان ورسوه. د جناب کنګ شیر افضل مروت صاحب باندې چې کوم هغه باندې تنقید شوی او هغه کسان نومونه هم زه وایم چې وانخلم نو ښه به تاسو به ډېر ښه پېژنئ حامد و که څه نوم یې نو جناب شیر افضل مروت صاحب کلیام هغوی ته وویل چې باقي جناب عمران خان صاحب ما ته دا هدایات جاری کړه چې په تا باندې کوم سړی هم تنقید کوي نو هغه له جواب ورکوه او دغه چې کوم کسان دي نو هغوی له نه دي پکار چې هغه د پارټۍ په یو داسې کس باندې تنقید وکړي چې هغه په دې وخت کې د پاکستان د راوچتولو کوشش کوي. نو شیر افضل مروت صاحب پرون چې کوم کوواټ لکي مروت دغه سیډونو ته هغه کومه ریلي ایستې ده نو دې سیډ کې تاسو ته ښکاري اول خو د دغه پښتنو جرت ته هم سلام دی ځکه ملګرو چې په کنګ شیر افضل مروت صاحب پسې پولیس ورپسې خو هغوی څه چلو کو چې کنګ شیر افضل مروت صاحب یې په موټرسایکل کېنو او پروګرام وړ گیا. خو بیا هم دغه غیور عوام تاسو ګورئ چې په کم تعداد باندې خلک راوتي دي صرف اور صرف کنګ شیر افضل مروت صاحب د پاره. نو بیا سوچ کوئ ملګرو چې جناب عمران خان صاحب وي نو بیا به حالات مکمل بدل وي. د جناب عمران خان صاحب چې کوم 190 میلیون پاونډ کیس و نو په هغې کې دا ویلې کېږي چې د جناب عمران خان صاحب چې کوم وکیل دی علي ظفر صاحب نو غالبا چې هغه موجود نه و نو دا ویلې کېږي چې د هغې د وجې چې نن کومه کاروایي ده یا په عمران خان صاحب او بشرا بیبي باندې چې کوم جرم عاید کېږي نو هغه د 24 جنوري پورې ملتوي شو. د جناب عمران خان صاحب چې کوم نوي وکیلانو ټیم دی نو په هغې کې بیرسټر علي ظفر صاحب سکندر ذوالقرنین او عثمان ګل دا چې کوم کسان دي نو دا پکې شامل دي. بل طرف د ملګرو د عدت کیس حوالې سره جناب عمران خان صاحب چې کوم الفاظ مخې ته راوړي دي د هاور مانی کا حوالې سره نو دا ویلې کېږي چې یاره کنګ عمران خان صاحب دا خبره کړې ده چې یاره زما سوچ هم دا نه و چې خاور مانی کا به دومره کمزور انسان وي او هغه به د چا په هغه باندې به د چا اډر د پاسه دومره حاوي کېږي چې هغه به داسې نیچ او فضول الفاظ مخې ته راوړي. دا یې هم ویلي دي چې که چېرې زه د خاور مانی کا په ځای باندې وې نو ما به وختي ځان مړ کړی وې چې هغه کوم الفاظ مخې ته راوړي. یا تاسو کتلی دي چې هغه کوم الفاظ مخې ته راوړي دي
نو عمران خان صاحب ویل چېرې که چېرې د په ځای زه وې نو ما به ځان وژلی وی ځکه چې د ده کوم هغه نوکرو نو دا خبره کوله چې یاره جناب کنګ عمران خان صاحب په باره کې دا انکشاف کړی چې هغه به راتلو او د بشرا بیبي سره به ناست و نو خامخا دغه نوکر د چا نوکر د خاورمانی کا نوکرو عمران خان صاحب ویلي چې یاره داسې قسم الفاظ د برداشت کړي څنګه دي چې داسې قسم الفاظ یې دغه نوکر ته ویلي چې ته به داسې قسم ګواهي ورکې بل طرف د ملګرو د جج همایون دلاور حوالې سره کنګ عمران خان صاحب دا خبره کوي چې جج همایون دلاور چې کوم میچ دی نو هغه فکس کړی و او د افسوس مقام دا تاسو کتلی شي چې کومه کاروایي د جناب عمران خان صاحب حوالې سره شوې وه نو په هغې باندې فیصله هم راغلې وه چېرې دا کومه کاروایي ده نو دا ټیک نه ده شوې خو جناب عمران خان صاحب وویل چې د هغې باوجود هم زه دوی نااهل کړم چې هغه کاروایي ټیک هم نه وه خو بیا هم دوی زه نااهل کړم لکه دا د کوم ځای انصاف دی هسې تاسو ماته دا ووایئ چې دا د کوم ځای انصاف دی چې هغه کاروایي ټیک نه ده او بیا هم عمران خان صاحب نااهل دی بل طرف ته دا خبره هم وکړه چې 15 لکه چې کوم پروفیشنل کسان دي چې هغه د دې ملک ته ضرورت دی د هغه خلکو هغوی ملک پرېښودو او بهر ملکونو ته لاړه دا د دې ملک حالات دي عمران خان صاحب په دې باندې دغه خبره وکړه دا خبره هم وکړه د عدت کیس حوالې سره چې ما په یو اسلامي ملک کې هم داسې قسم فیصله نه ده کتلې چې بشرا بیبي په خپله باندې د هغې خبرې اعتراف وکړو یوه زنانه چې هغه په خپله د دې خبرې اعتراف کوي چې یاره ما په عدت کې د عمران خان صاحب سره نکاح نه ده کړې د هغې باوجود هم عمران خان صاحب وایي چې یاره ما داسې په یو اسلامي ملک کې هم نه دي کتلي دا دوی چې کومې فیصلې مخې ته راوړي څنګه تاسو ته ما وویل چې پرون یو خبره کړې ده او هغې په پی ډي ایم په چې کوم مشران دي په هغوی ډېر زیات ناوخته کړی دی نو ډان نیوز چې کوم صحافي دی عمر برني اته دا سوال وکړو چې یاره په ملک کې کوم سیکورټي صورتحال دی نو که چېرې د فوج په نگرانۍ کې چې کوم الیکشن دی هغه وشي نو تا ته خو به په دې باندې څه اعتراض نه وي نو جناب کنګ عمران خان صاحب دا خبره وکړه چې پاکستاني چې کوم فوج دی نو دا زمونږ فوج دی او 90% چې کوم فوج دی نو هغه به چاله هغه به کنګ عمران خان صاحب او پی ټي آی له ووټ ورکوي نو دا ډېره زیاته درنه او جوړه خبره ده نو دا ویل کېږي چې د پرون نه یو ځلې بیا ډېر زیات ناوخته شوی دی د پی ډي ایم په هغه مشرانو باندې او دا خبره هم وکړه چې د چا اندازه هم نشته دی ډېر خلک په تمه دي که نه وایي زه به د وزیر اعظمۍ په کرسۍ کښېنم بل وایي زه به صدر یم جناب عمران خان صاحب وایي چې چاته اندازه هم نشته چې په 8 فروری باندې به څه کېږي بل طرف د ملګرو څنګه تاسو ته ما دا خبره وکړه چې یاره د بیټ حوالې سره ډېر اهم خبر مخې ته راغلی دی چې پرون دا هم ویلی کېږي چې د بیرسټر ګوهر علي صاحب د الیکشن کمیشن سره چې کوم میټینګ دی نو هغه شوی دی نو بیرسټر ګوهر علي صاحب دا خبره کړې ده چې بیټ کومه نښه ده نو هغه به موږ ته واپس زر تر زره انشاءالله میلاو شي خو د ډان نیوز چې کومه خبر مخې ته راغلی دی د پرون نه دا چلیږي چې انشاءالله العزیز د بیټ چې کومه نښه ده نو هغه به میلاویږي پی ټي آی پارټۍ ته نو ډان نیوز دغه خبر مخې ته راوړی دی چې یاره په څه وخت کې هم انټرا پارټي الیکشن کېدی شي او دا ویل کېږي چې بیلټ پیپر کومه چپایي ده چې په هغې باندې د نښه نشانات وي نو دا ویل کېږي چې هغه کومه بیلټ پیپر چپایي ده نو هغه ودرېده د څه دپاره د دې دپاره چې کېدی شي چې د بیټ نښه واپس پی ټي آی پارټۍ ته میلاو شي او ډان نیوز دا هم لیکلي دي چې یاره الیکشن کمیشن چې کوم دی هغه ګرین سیګنل ورکو پلینسي چې کوم دی ملګرو نو هغه چې کله پی ډي ایم والا واورېدو نو دا ویل کېږي چې د هغوی کام پې ټانګ رهي ہے نو چې کوم پلینسي دی نو څنګه تاسو ته ما وویل چې دا ویل کېږي چې الیکشن کمیشن سره جناب بیرسټر ګوهر علي صاحب ملاقات کړی دی نو ځکه ډان نیوز دا چې کوم خبر دی نو دا یې مخې ته راوړی دی دغه ملګرو یو څو چې کوم اهم ترین اپډیټ دي هم ستاسو سره شریک کړه ویډیو د ټولو ملګرو سره شیر کړئ چېرته مې الله خاد آباد او خوشحاله ساته اخره کې وواس پاکستان زنده باد عمران خان زنده باد تل دي وي آباد دي زموږ وطن پاکستان دی او مسلمان دی الله پامان